خلق په دې تمه باندې ناست دی چې دا پلان کې به کله بس کوي چې مونږ جمع لاړ شو. یاره مولوي صاحب تا په حکم دوه ته ورسوه، ما په حکم دوه ته ورسوه، خو ستا خپل راتګ هم په حکم دوه ته ورسوه. زما د دې علاقې مسلمان د جمعې ورځ ونه پېژندله، د جمعې مبارکې ورځې فضیلت یې ونه پېژندو. د جمعې مبارکه ورځ ده، بلکې زمونږ د علاقې خصوصا د دې علاقې او بیا د ټول پاکستان کفارو ته هم پته ده چې دا د جمعې ورځ ده او دا مسلمانانو د عبادت ورځ ده، مسلمانان پکې عبادت کوي. لیکن کافر د خپل عبادت ورځ هم وپېژندله، لیکن زما د ډګر تحصیل مهر مسلمان د اوسه پورې د جمعې ورځ ونه پېژندله چې دا د څه دپاره ټاکلې شوې. د جمعې ورځ خو دې دپاره تا ته ټاکلې وه مسلمانه چې ته د خپل کاروبار نه چوټي وکړه او خپل کار پرېږده او جومات ته راشي. لیکن ټولو مسلمانانو ټولو کفارو په دې باندې خبر شو چې په دې ورځ کې به عبادت کېږي، ټولې ورځ د عبادت لپاره دي، لیکن دا د مسلمانانو د عبادت لپاره یو داسې ورځ ده چې مسلمانانو ته د خپل کار نه چوټي کوي. لیکن زما د دې علاقې مسلمان د جمعې ورځ ونه پېژندله، د جمعې مبارکې ورځې فضیلت یې ونه پېژندو چې د جمعې ورځ څه ته ویلی کېږي، دې کې څه کول پکار دي. د جمعې ورځ صرف دې دپاره موندې ده، دې د جمعې ورځ صرف دې ته وایي چې مولوي صاحب چې دی نو تقریر بس کو او بس خطبې ته به پاڅېدلی او زه به د کور ودانګه به جمعې له به ځان ورسوم. د صرف د دې پورې د جمعې ورځ وپېژندله، د جمعې مبارکه ورځ پېژندل او په هغې باندې بیا عمل کول او هغې نه بیا راتلو، دا د مسلمان اهمه فریضه ده چې ځان د وخته راورسوم. لیکن زه په دې تمه باندې په منبر ناسمه چې خلک به راشي د وخته، زه به تقریر ختم کم د وخته به مونځ وکړو او خلک په دې تمه باندې ناست دی چې دا پلان کې به کله بس کوي چې مونږ جمعې له لاړ شو. دا زما د دې علاقې د ټولو عوامو کنټروورسي روانه ده، دا زموږ یو پرځول روان دي. بیا چې کله مونځ وشي او بار ته وځي نو بیا بار ووایي یاره مولوي صاحب تا په حکم دوه ته ورسوه، ما په حکم دوه ته ورسوه، خو ستا خپل راتګ هم په حکم دوه ته ورسوه. ته کله د وخته راغلی، ما د وخته نه دي بس کړي، ته د وخته راشه، د وخته به مونځ وشي او د وخته به بیا ځي.